او د دوی مبارکو مشهور ډېر صفات دي. خو دوه لقبونه لکه څنګه ابوبکر کنیت دی، دوه لقبونه مشهور دي. یو د ابوبکر صدیق صاحب کنیت دی عتیق، او بل ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بل لقب چې د صدیق دی. ځکه ورته صدیق اکبر مونږ وایو، ځکه ورته ابوبکر صدیق وایو چې صدیق لقب دی او بل لقب عتیق دی. عتیق څه معنا ده؟ چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو لقب لطیق شو، چې وجه دا ده چې ورځ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اصحابه کرامو په ډله کې ناستو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لرې نه داسې روان دی، او د مبارک چې کوم د عاجزۍ او د انکسارۍ یو پیکر و د دې مبارکو رضی الله تعالی عنہ یو ځان له د تګ او د روانېدو یو ځان له د عاجزۍ اندازو. اصحابه کرامو ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای من اراد ان ينظر الى عتیق النار، که څوک دا غواړي چې د ځمکې په سر باندې د جهنم نه نجات کوونکی انسان څوک هم لیدل غواړي، یعنی که څوک په دنیا کې د ځمکې په سر باندې هغه کس لیدل غواړي چې چا باندې اور د جهنم حرام دی، چې چا ته په دنیا کې دا ایوارډ ملاو دی چې د باندې اور د جهنم حرام دی، که په دنیا کې هغه شخصیت څوک لیدل غواړي فلینظر الی ابي بکر، تاسو هغه روان سړی ابوبکر صدیق ته نظر وکئ. که په ژوند کې او په دنیا کې څوک د جهنم په چا باندې حرام دی هغه انسان څوک هم لیدل غواړي، دا مخامخ ابوبکر صدیق چې را روان دی د هغه هستی ده چې رب العالمین په دنیا کې ولا دا ډیګري ورکړی چې د باندې اور د جهنم حرام دی او او د جهنم. ځکه نبی پاک مبارک ورته ارشاد فرمایلو عتیق من النار، عتیق ویلی شي محفوظ تا نجات، چې چاته نجات ملاوي هغې ته عتیق ویلی شي، چې چاته براعت ملاوي هغې ته عتیق ویلی شي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ولا دا لقب ورکړی و چې دا عتیق من النار دی. په دنیا کې دته دا ډیګري ملاو شوې ده چې اور د جهنم په حرام دی، او دا اور د جهنم حرامېدل دا صرف تش په تشه باندې نه راغلي، دا اور په ځان باندې په دنیا کې د جهنم اور حرامولو دپاره یو غټ پس منظر دی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه مبارک یو کردار دی د دین اسلام دپاره خدمات دي. او دویم نمبر چې کوم صدیق هم نبی پاک صلی الله علیه وسلم عتیق ورته نبی پاک فرمایلی دي، او صدیق لقب ول رب العالمین ورکړی دی، صدیق لقب ول رب العالمین ورکړی دی، او عتیق لقب ول د رب العالمین رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورکړی دی. او صدیق لقب ورته څنګه ملاو شو دا غیر یو پس منظر دی ډېر تفصیلی، خو لنډه به زه دا ووایم چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د معراج د شپې نه معراج په شپه باندې د اسمانونو د جنتونو نه راکوز شو، نبی پاک سحر سحر کې خلکو ته ارشاد فرمایلو زه د معراج په شپه باندې زه په 28م شپه باندې د رجب د میاشتې روانې میاشتې زه اسمانونو ته تللی وم، جنتونو ته لاړم، جهنمونو سیر مو وکړو، اسمانونو سیر مو وکړو، واپس راکوز شوم. نو چونکې کافرانو مکې معظمې کافرانو خندا شروع کړه چې د شپې په لږه حصه کې د ځمکې و اسمانونو د جنتونو او د جهنمونو چکر وهل دا څنګه ممکن ده؟ نو چونکې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په ملګرتیا او په دوستانه کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر ښه کردار و چې کافران په نبی پاک مشن ناکامول غوښتل، نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صداقت او دوی مبارک و دوستانه به ورته آړ جوړ شو. کافرانو به ډېر مخکېوالی نشو کولی چې ابوبکر صدیق هم نبی پاک سره ولاړ دی، دغه مخالفت څنګه پکار دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د بلارې کولو دپاره کافرانو سره غټ چانس پیدا شو، او چانس ور سره دا پیدا شو
چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی په خلاف باندې کافران راجم شول او ویل چې اوس خو ابو بکر صدیق خامخا انکار کوي چې په دغه لږه شپه کې د ابو بکر صدیق دوست په لږه شپه کې اسمانونو جنتونو او ځمکو چکر وهلو د دین ابو بکر صدیق سے بضرور عقل په بنیاد باندې به انکار کوي و دا انکار چې وکړو نو بس ابو بکر صدیق و نبی پاک مبارک دوستانه کې به دراړ براشي کمزوري و پکې راشي کافران روان شول او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تا ارشاد فرمائی عرض ورته کوي کافران چې ابو بکر نور خبره خو پرېږدا چې هغه دوست نن سحر کې څه خبره کړې ده ابو بکر صدیق ورته ارشاد فرمائی چې زما دوست څه خبره کړې ده چې ورته وایي کافران ورته وایي چې د شپې په لږه حصه کې زه اسمانونو جنتونو او دارنګې جهنمونو سیر ما وکړو دا څنګه ممکن ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک بس دو ټوک الفاظو کې جواب ولا ورکړو ورته فرمایل چې کافرانو واقعي دا زما دوست خبره کړي واقعي دا نبی پاک خبره کړي دا چې زتلې او راغلې هم په لږه شپه کې چې او چې ستا دوست خبره کړي دا ابو بکر صدیق سے ورته فرمایي چې بس چې زما دوست خبره کړي دا زما دوست شرطم دروغ نه وای چې سی ویلی دا غي درست فرمایلی دي زی تصدیق کوم چې زما نبی پاک به دروغ نه فرمایلی ما نبی پاک به سچ وای او مغه څه بشوي وي او بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو دویمه جمله ورته فرمایلا چې هغه د ایمان چې کوم حدود دي د انسان والا هغه ته تقویت ورکړي ابو بکر صدیق ورته ارشاد فرمایي چې نعم زدا خبره منم چې زما نبی پاک مبارک بتلې وي او زګه دا خبره منم چې د زما نبی پاک دا وایي چې زما له وحی راځي د اسمان نه مال الله پاک خبرونه راځي د ماته د رب العالمین وحی راځي ما ور سره الله پاک منلې دی چې لیدلې منلې او د په خله باندې منلې دی دا خبره خو ډیره وړه ده چې ما نبی پاک پاس اسمان لتل دی واپس را کوشوي دی دا خو ډیره وړه خبره ده ما ور سره دا منلې دی چې ما الله لیدلې نه دی ما ور سره منلې دی د معراج په معجزه د نبی پاک د پاره ډیره وړه ده په دې دوران کې چې کله کافرانو مشن ناکام شو چې یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اړولو د پاره گمراه کولو د پاره موږ سره یو غټه لار پیدا شو هغه چانس موږ نه خطا شو چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک خبر شو چې دا ما ابو بکر رضی الله تعالی عنہ زما د صرف د ما نه ندي اوریدلی د کافر د خلی نه اوریدلی دي او د ما تصدیق وکړو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمای یا ابا بکر ان الله سماک ابا بکر اے ابو بکر صدیق ان الله سماک صدیقا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خدای پاک تعالی یو بل نامه درکړه شاغي نامه ته صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویل شي داغه ورسه نه بعد ابو بکر ته ابو بکر صدیق